د قیامت ګڼ نمونه دي. بعضو سره یوم ذکر شوی، بعض سره یوم نه دی ذکر شوی. هغه ایتونه مونږ بیا راړو کله دورې تفسیر کې په کوم سبق کې مالک یوم الدین. ماشاءالله چې مرګري یاد ساتي بیا 40-45 ورځو درسي په کې ډېرې خبرې مخې ته راشي. ښه دې دپاره اوس نه کمپین چلوي، ډور بای ډور کمپین چې قرآن ته به راځئ. دغې دپاره خلکو ته قرآن وی دی قرآن ته راشئ دا زده کړئ. ښه دغې ته خو څوک اوزګار نه وي که نه. علاقه کې څه خلک را روان شوي وو داسې قرآن یې په هغې کې ایماندارو ګورې دوی قرآن ته به غوټ راکوې که نی تباه برباد به شو. وظالمه خو تیرې تباه برباد کا دا قرآن توهین کې دا قرآن د دې کتاب دی. بیا قرآن ځان سره بې اودسه ګرځې لګیا یې، بیا دې دپاره خوبونه بیانوه او څه کوه او څه کوه. خوب مې ولیدو که قرآن کریم نه دی بل چاته د قرآن کریم نه دی بل چاته راخلاص کوئ نو ګوره قرآن ته بیا راخلاصې وئ. الله اکبر کبیره. نو دا قرآن کریم درس بیا شعبان کې دا اوس د رجب میاشت روانه ده، شعبان کې بیا شروع شي درس. اوس نو ورته د خپل کارونو د رستوالي مخکېوالي سوچ وکړئ چې دغه 40-45 دیني دا به انشاءالله مونږه قرآن ته راځو. دا ملګرو چې کوم خوند اغستی هغوی ځان فارغوي بیا هغوی راځي بیا او بعضې د قرآن نه ماړي په قرآن څه کوي. نو هلته وایي یوم الدین. نو په دغه سورة البقره فاتحې نه وروستو سورة البقره ده نو بالآخرت آخرت نومې ذکر کی. نو کله صرف یوم ذکر کی د قیامت دپاره واتقوا یوما، کله وی یوم الحسرت، کله وی یوم التغابن.